عنهما د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زوی دی د حج په دوران کې دی طواف کوي. یو کس ته خپل مور په اوږه کېنولې ده او د بیت الله نه غیر چاپیره طواف کوي. مور په اوږه کېنولې ده او طواف پې کوي د بیت الله نه. بختور خلک سړی چې د حرم شریف ته ورشي او د خلقو سره پلار یا مور دی ویلچیر ګاډۍ کې کېنولي او طوافونه پې کوي خدمتونه کوي. نو چې دا پلار طواف کوي او تا په ویلچیر ګاډۍ کې کېنولې او دې دعا م کوي، دا کم ځای کې دی دا پلار؟ دا په کم ځای کې دی؟ کعبه ده او طواف کوي، 120 رحمتونه راوریږي او پلار تا ته دعاګانې کوي. 120 رحمتونه راوریږي او مور په دغه ټیم کې دعاګانې کوي. دا خو داسې ځایونه دي چې هلته خو دعاګانې قبلیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ تو نبی علیہ السلام لار کې ودره ورته وی ورې ما به دعا کې نه یې ما ته به دعا کې هلته دعاګانې قبلیږي. نو بختور دي هغه خلک چې والدین د ځان سره په طواف کې برغ ګرځي او طواف کوي او مور ورته دعاګانې کوي. نو ده په اوږه کېنولې ده او طواف کوي. نو چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یې ولیدو نو تپوس یې ترېنه وکړو، وی ما په دې خپله مور باندې طواف وکړو په دې خپلو اوږو، ما به یې حق ادا کړی، ما به یې حق ادا کړی، طواف مې پې وکړو په اوږو. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ورته جواب ورکوي، وی آو وی چې ستا د پیدایش کې ستا دې مور ته څومره تکلیف رسېدلی نو د هغې د یو ساعت حق تم لا نه دی ادا کړی. نور خو پرېږده، هغه 2.5 کاله د پویو موده خو پرېږده، د حمل هغه موده خو پرېږده، خو د پیدایش په هغې تکلیفونو کې تا د یو تکلیف حق هم لا نه دی ادا کړی چې مور یې په اوږه وګرځول او د کعبې طواف یې پې وکړو. وی نه دی ادا شوی حق. دا تصور مه کوه چې زه به د پلار حق ادا کړم، دا تصور مه کوه چې ما د پلار مور حق ادا کړم. وی ادا کیږي نه خو زه به خپل وس کوم. نو الله وی خدمت پم کوي، فلا تقل لهما افن، خو ګورې سوی به نه، خدمت په چپه خوله کوي، په چپه خولو کنزل به نه کوي، بدې ردې به نه وایي، ډوډۍ به خوله کې ورکوي داسې وخت به راشي، په کاشوغه به وله خوراک ورکوي خو غږ به نه کوي. فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما، رټی به هم نه ګورې، رټل به نه کوي. که خدمت کوي او رټنې او زورنې هم کوي نو دا خدمت ته الله ته نه دی قبول. ښه، نو د خبرو ضرورت به راځي نه چې ته د پلار او مور خدمت کوې، نه به څه وایي نه، نو ته به څه وایې؟ نو وقل لهما قولا کریما، ته ورسره خبرې کوه ډېرې ښایسته ښایسته خبرې چې د خبرو ضرورت راغی. قولا کریم. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه نه تپوس شو، وی حضرت د دې قولا کریمه څه معنی ده؟ الله وی خبرې کوئ قولا کریمه، وینا کریمه وینا کوئ. وی یاره د دې څه مطلب دی؟ سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ورته جواب ورکړ، د دې مطلب دا دی لکه چې یو غلامي نوکري او د هغه مالکي او هغه مالک ډیر سخت مزاجی لکه ډیر زوروري، نو دا نوکر چې د خپل زورور مالک مخې ته څنګه خبرې کوي نو داسې خبرې به د مور او پلار سره کوي. چې نوکر او د هغه مالک زوروري، تاسو لیدي دا نوکر څنګه په عجزۍ ولاړي داسې رپیږي او خبرې کوي، وی داسې خبرې به د خپل مور او پلار سره کوي. پلار او مور سره چې خبرې کوي نظر ښکته ساته، ځان ډیر عاجزه ګڼه، ډیر د کمزورۍ په حالت کې د مور او پلار مخې لځه، لکه غلام چې د خپل آقا مخې ته ولاړ، داسې د مور او پلار مخې ته عاجزۍ کې ودرېږه، ډیر په عاجزه خبرې کوه. نو نن معامله الټه ده، نن چې مور خبره کوي بچي ته نو داسې عاجزه ولاړی لکه غلام چې خپل آقا ته خبره کوي. نن چې پلار بچی ته خبره کوي نو داسې په عاجزۍ کوي لکه غلام چې خپل مالک ته خبرې کوي. هغه پلار یریږي، وایي که خبره لږه سختوم نو دې سخت جواب راکوي نو بې عزتي مې کوي.
نن معامله الټه ده. مونږ ولیدل الواد داسې اولاد به داسې خبرې کوي چې د پلار مخې ته به ډېر په عاجزۍ داسې ولاړي او د پلار سره به خبرې کوي. د مور مخې ته په عاجزۍ ډېر بختور دي هغه مور او پلاران چې بچي ورته داسې ولاړي. مور ته به وایې حاضر یم پلاره حاضر یم. جی وایې تاسو څه وایې؟ داسې خبرې ورسره کوئ لکه سړی چې د خپل مالک سره خبرې کوي. داسې په عاجزۍ به د مور او پلار مخې ته خبرې کوي. ډېر د عاجزۍ په حالت کې به د مور او پلار مخې ته میلاوي او چې نظر ورته کله کوي نو د رحمت په نظر ورته ګوره. دا ډېره خوش قسمتي ده. ډېر بختور دي هغه بچي چې کور کې مور او پلار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل وی چې سړی د مور او پلار مخ ته نظر وکړي د رحمت نظر ګوري. اوسني بچي کوي خو هغه داسې تیز نظر کوي. تیز مه ګوره کنه. تیز نه، د رحمت نظر چې کله بچې مور او پلار ته وکړي او داسې د رحمت په نظر ورته وګوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د یو حج قبول شوي مره اجر ورله الله ورکړي. بیا دا ستا څومره خوش قسمتي ده چې کور ته راشي مور وویني. داسې د رحمت یو نظر ورته وکړه او داسې د رحمت یو نظر دې پلار ته وکړه. ځکه وامه بیا سړی وروستو ډېر خپوي چې دا مور او پلار کور کې نه. دا خبره واوري وی کاش چې نن مې مور ژوندی وې او زه ورغلی وې او ما ورته د رحمت نه په نظر کتلی وې. دی مور ته د رحمت نظر کول د یو حج قبول شوي مره اجر الله ورکوي. نو بیا ډېر خلک هغې خلقو ته وزیږي چې د چا والدین ژوند دي. کاش چې نن زما مور وې. خلق وایي په کټ کې دې پرته وې، سترګې دې قدرې غړولې، ما به په ډډه اړوله خو چې په کټ کې پرته وې چې ما ورته یو نظر کولی چې مال الله اجر راکولی. زما د اجر ځای ورک شو، زما د بخلو سرمایه ورکه شوله، زما مورچه نشته. علما وایي مورچه د مورچه. په مورچه کې سړی پټي که نه نو په مور هم سړی پټي. مور مثال په مورچه کې چې ته دند محفوظ ناست نوې چې د مور او پلار مخ ته یو سړی نظر وکړي نو د یو حج قبول شوي مره اجر الله ورکړي. نو صحابي بیا تپوس کوي سعل التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. سورة التوبة او یولسم سپارہ او 108 نمبر آیات مبارکہ. دی آیات مبارکہ کی رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب ذکر کئی چې ته دغه مسجد چې کم منافقینو جوړ کړی دی ته په دې کې مه ودرېږه. لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه ابدا ته به هرګز په دغې جومات کې نه ودرېږي کم جومات چې منافقینو د مسلمانانو په مقابله کې جوړ کړي. لا تقم فيه ابدا
تم ادریگ پدی جماعت کی ہمیشہ د ادریدو نه مراد دادی چی منس پکی مکو لا تقم فیہ ابدا تم ادریگ پدی جماعت کی ہمیشہ یعنی دی کی منز مکوا ولی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ ویلا مسجد خامخا اغا مسجد اسس علی التقوی چی دا غیب بنیاد کی خودلے شوے دے پا تقوی باندے پا پریزگاری باندے چی مراد تینا مسجد قبا دے نو اغا جماعت چی دا غیب بنیاد پا تقوی و پریزگاری کی خودلے شوے دے چی اغا مسجد قبا دے نو اغی کے منس کوا نو دا جماعت دا اغی جماعت پشانتی کے دلے نش روایاتو کے رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چی منس کول پا مسجد قبا کے دا پشان دا عمری دے یعنی دا عمری مرا اجر لری نو اغا جماعت چی دا غیب بنیاد کے خودلے شوے دے علی التقوی پا تقوی باندی من اول یوم دا اول ورزنا چی دا اول ورزنا دا غیب بنیاد پا تقوی باندی کے خودلے شوے دے دا اول ورزنا مراد ہجرت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی منوری تا ہجرت اکو اور آگے نو اول دا مسجد قبا بنیاد کی خو نو من اول یوم احق ان تقوم فی نو دا کم جماعت بنیاد چی دا اول ورزی نکی خودلے شوے دے اغا دیر حقدار دے ان تقوم فیہ چی تا پاغی کی ادری او پاغی کی تا منس کئی زکا دا دغی بنیاد پا تقوی و پا پریزگارے باندے فیہ رجال یحبون ایت طہرو دے مسجد قبا کے بعض خلق دا سے دے یو جماعت تے چاگی پاکی خوخی اغی پاکی اختیاری او واللہ یحب المطہرین او اللہ تبارک و تعالی محبت کئی دا پاکی خوخون کو دا پاکانو سر اللہ محبت کئی وی پدی مسجد قبا کی دا سی سڑی دی چاگا پاکی خوخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اہل قبا والون تپوسو وی اللہ تبارک و تعالیٰ پا قرآن کستاسو صفت بیان کردے دے چی فیہ رجال یحبون ایت طہرو پا دے کے بعض خلق دے چاگا پاکی خوخی نو تاسو سپاکی خوخوی او تاسو سکوی نو اہل قبا ورت اوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے او فرمائل وی مونگ چی کل استنجا دا پارا لوٹا و گٹا استعمال کنو داغین پس بیا استنجا پا اوبو سرکو اللہ وی دی پاکی خوخی یعنی اول لوٹا و گٹم استعمال کو داغین پس پسی بیا پا اوبو باندے ہم استنجا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل ویدا کار پزان لازم کئی دا کم چکوئی اول لوٹا استعمال ولو بیا اوب استعمال ولو ویدا کار پزان باندے لازم کئی چی سمرم جون دے زکا چی اللہ تبارک و تعالی ستاسو صفت بیان کردے دے پدی خصفت سا افمن اسس بنیانہو علی تقوی من اللہ پدے کہ اللہ تبارک و تعالی
د مسجد قبا او کم چې دی بنیاد یې خو د هغې دواړو مثال ذکر کوي. افمن اسس بنیانه، پس آیا هغه کس اسس بنیانه، هغه کس چې هغه کیدي بنیاد د آبادی خپلی علی تقوا په یره باندې من الله د الله نه و رضوان او په رضا د الله، یعنی هغه کس چې هغه د جماعت بنیاد په پر یره د الله کیدي، د الله نه یریږي او د الله د رضای د پاره بنیاد کیدي، نو خیر آیا دا غوره دی امن یا هغه کس اسس بنیانه چې هغه بنیاد یخیوي د آبادی خپلی علی شفا جرفن په غاړه د یوه کند باندې، یو کس په پرهیزګارۍ او په تقوا بنیاد کیښود او بل کس بنیاد کیښودو علی شفا جرفن په غاړه د یوه کند باندې. جرف چې دی دا ډډ کمر ته چې سړی داسې په یو ډډ کمر باندې بنیاد کیږي، هارن چې هغه غورځېدونکی وي، د اوبو چې یو ځای وړی وي دی خوړ کې ویخ وله اوبو خوړلی او بره داسې ډډ ولاړ وي. جرفن نو چې یو سړی بنیاد په داسې ډډ ځای کیږي، هارن چې هغه ډډ ځای غورځېدونکی وي، نو فنهار به پس اغورځېږي په دې سره فی نار جهنم په اور د جهنم کې، نو دا کس په د دې سره د دې جماعت سره په اور د جهنم کې اغورځي. آیا دا جماعت او دغه برابر دي؟ دغه خو کو لږې تیزي اوبه راللې دا غاړه به کته اغورځي او دا جماعت پم کته اغورځي، نو دا او دا برابر کیدی شي؟ د یو بنیاد دومره کچه دی او د بل بنیاد دومره مضبوط دی. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله تبارک و تعالی توفیق د نیکی نه ورکوي قوم ظالمانو ته. نو دې نه معلومیږي دا چې کم کار بنده کوي هغه به خالص د الله د رضا دپاره کوي، چې د الله رضا پکې نه وي نو هغه کار کامیابی موندلی نشي، هغه کار کامیابی موندلی نشي. کم چې د الله د رضا دپاره وي هغه به باقي، کم چې د الله د رضا دپاره نه وي د هغې مثال دقه شان دی هغه به ختمي. لا یزالو بنیانهم الذی بنوا ریبة، همیشه به وي ننول د آبادۍ د دوی هغه چې دی جوړه کړې وه ریبة دا به شکي فی قلوبهم د دې په زړونو کې. څه مطلب؟ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکوي دغه جماعت اونړوئ، نو دی اونړو، نو الله تبارک و تعالی وی دا نړول به د دې منافقینو په زړه کې شک د قیامت د مرګه پورې. څنګه؟ دی به وی جماعت یې ونړو هسې نه چې کورونه راله ونړئ، نو دا شک په د دې باقي وي، دا به پروت وي. لا یزالو همیشه به وي بنیانهم نړول د آبادۍ د دوی، چې تاسو له د جماعت ته آبادي ونړوله دا به همیشه وي نړول د آبادۍ د دوی الذي هغه آبادي بنو چې دی جوړه کړې وه ریبتن دا به شک وي، سبب د شک وي فی قلوبهم د زړونو د دوی کې. د ژوند پورې څومره چې ژوند دی پړه کې به شک او تردد به یو په یره کې به پراته وي چې هسې نه چې کورونه راله چېرته ونړوي. او یا دویمه ترجمه علما دا کوي دا خو ال راځي چې کله د بنیان هم نه مخکې هدم نړول مقدر ومنلی شي، نو همیشه به وي نړول د آبادۍ د دوی، او چې مضاف ته نه مقدر نه مني بیا به معنی دا شي همیشه به آبادي د دوی
چې دی کم دا جماعت ته آبادي کړې وه هغه چې دی کړې وه دا به همیشه د دې په زړه کې شک او تردد پروت وي چې دا هم څه چل کړی دا خو مونږه ډېر غلط کار کړی و الا ان تقطع قلوبهم تر هغې وخته پورې چې ټوکړي ټوکړي شي زړونه د دوی د ټوکړي ټوکړي کېدلو د زړونو نه مراد مرګ دی یعنې د مرګه پورې به پړه کې دا شک او تردد او یره پرته وي والله علیم حکیم الله تبارک و تعالی پوه دی حکیم او د حکمت خاوند دی فرمائی لا تقم تم ادریگا فیہ پدی جماعت کے د منز د پارا ابدن ہمیشہ لمسجد خامخا اغ جماعت اسس علی التقوی چی بنیاد ایخود لیشوے دے پا تقوی باندے من اول یوم د اول ورزنا اغ جماعت چی دے احق اغزیات لائق تے اند دی خبری تقوم فیہ چی تا ادریگی د منز د پارا پا اغی کی فیہ پدی جماعت کی رجال جماعت تے سڑی دی یحبون چی خوخوی ایتطهرو پاکوالی لرا خوخوی دوی پاکوالی خپل واللہ او اللہ تبارک و تعالی یحب المطہرین محبت کوي د داسې پاکانو سره افمن اسسا آیا هغه کسو هغه څوک اسسا چې هغه بنیاد یې ښیوي بنیانه د خپلې آبادۍ علی تقوا من الله په یره باندې د الله نه په یره د الله نه ورضوان او په رضا د الله سره نو خیر نو دا غوره دی امن اسسا یا هغه څوک چې ایښی بنیاد بنیانه د آبادۍ خپلې علا شفا جروفن په غاړه د یوې کندې باندې هارن چې هغه کنده غورځېدونکې وي فنهار به پس وغورځېږي به سره د دنه فی نار جهنم په اور د جهنم کې والله الله تبارک و تعالی لا یهدی القوم الظالمین توفیق د نیکی نه ورکوي قوم ظالمانو ته لا یزال بنیانهم الذی همیشه به نړول د آبادۍ د دوی الذي اغا بنو چې دی جوړه کړې وه ریبتن دا به سبب د شکی او یا به تردد وي یره به فی قلوبهم پزلونو د دوی کې الا ان تقطع قلوبهم تر هغې وخته پورې چې ټوکړي ټوکړي شي زړونه د دوی والله علیم حکیم الله تبارک و تعالی پوه دی او د حکمت خاوند دی